الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. دا سورة آل عمران دی څلورمه پاره ده، آیات دی 103 دی. اوس په دې کې مؤمنانو ته او زړه ورکوي چې وګوره دغه مؤمنان چې پر الله ایمان راوړی دي، دغه مؤمنانو په جنگ احد کې 80 کسان انډیوالان شهیدان سولو. دی هم په زخمونو باندې مبتلا وو، زخمونه ورسېدلي وو. نو کله چې دی دلته را روان سولو، یو څه خلک رالول، ای مسلمانانو ستاسې دپاره کفار بیا جمع سوي دي، نو وبېرېږئ ځئ ولاړ شئ خپلې علاقې ته. نو په دغه وخت کې هغه صحابه چې دوی زخمیانو، ټپیانو او خواشیني وو، خو بیا هم هغه ایمانی غیرت پکښې ولو چې هغه نه د ځان خیال ساتي، نه د مال ساتي، نه د مور و پلار، نه د معاینې ساتي چې که چېرې زه بیا ولاړ سم زخمی حالت کې یم، زه به نور غرق سم یا به مې مړ کړي. خو دوی ټولو په دا وخت کې زخمیان دي، د چا زامن په دغه جنګ کې شهیدان سوي دي، د چا پلرونه کې په دغه جنګ کې قتل سوي دي او شهیدان سوي دي. لیکن دوی ټولو مثال په اتفاق سره څه وویل؟ دا وویل چې حسبنا الله ونعم الوکیل. اوس موږ ته هم دا درس دی په دغه آیات کې. اوس خو موږ نه د خلکو سره جهاد کولی شو په علاقه کې، که ډېرې نو به یو او 200 کسان یا به 300 یو. ربه ته جهاد هغه وخت وکړه چې دوی دوی ته یوي. اوس جهاد خو زموږ په وسه نه دی پراخو، د جهاد دعوت به خلکو ته ورکوو، په خپله به هم اوس جهاد ته ځان کلک اږدو چې کوم د الله کتاب دی دا غټ جهاد دی چې ته د ځانه خبرې نه کوې، د الله د کتاب په مطابق باندې و خلکو ته دعوت الله ورکوې، خلک رابولې. که دا خلک درته ووایي چې یاره په دې علاقه کې ستاسې په پښین کې تی نو څو خلک یاست؟ یو 2 کسان یاست یا 3 یاست یا 6 یاست. که چیرې تی حق واست نو ستاسې ماجت به د خلکو ډک وای. دا هغه د شیطان وینا درته کوي چې څرنګه مې صحابو ته کړې وه چې تی خو لږ خلک یاست، کفار ډېر دي، برته به پر تی حمله وکړي، 80 کسان مې هغه کړلي وي به تیم ختم کړي. نو اوس هم موږ ته به خپل همت دا ځای به په ذهن کې ږدو چې د الله د کتابه څخه سوا د بل چا خبره به نه پېښوو. د الله قرآن حاکم دی، الله چې دی حاکم دی، الله چې دی مفتی دی، الله فتوا ورکوونکی دی. که موږ ته د الله کتاب وبهو هغه رقم بیان کو، که یو په یوه هم یې ته به په دې علاقه کې غالب یې. که چیرې دغه کافران مشرکان دا ډلې لکه زموږ په دې علاقه کې یو دوستان نسته، که پنجپیریان دي هغه تر دا نور سخت یا سخت زموږ دشمنان دي، که سلفیان دي هغه هم زموږ دشمنان دي، که دیوبندیان دي، که تبلیغیان دي، که قادریه ده، که چستیه ده، که صیفیان دي، که جماعت اسلامی دي، دا ټول د مسلمانانو دشمنان دي، د الله د کتاب دشمنان دي. چې کوم څوک د الله نه ماسوا بل څوک راننګوي هغه کافر هم دي، مشرک هم دي. دلته که یو څوک د الله د کتاب په مقابل کې دی د خپل امام، د خپل پیر، د خپل آغا صاحب قول پیښوي، دا مسلمان نه دی.
لکه دلته چې الله پاک و صحابو شان بیان کړی دی دغه آیات تر قیامته پورې دي باید چې کم خلک ځان ته مسلمانان وای مؤمنان وای باید چې موږ ځان ته بل نوم نه کښېږدو چې زه اشاعت والا یم زه علاجیست یم زه توحید او ټرسټ والا یم زه تبلیغي یم دا ټوله چې د الله د دین په مقابل کې یا د الله چې کم نوم ورکړی دی او چې مسلمان دی دین دی هغه چې اسلام دی دین ما سوا بل نوم څوک ځان ته ږدي دا د الله په کتاب سره مشرک دی نو اوس وایي الذین هغه کسان قالو چې ویلو لهم ودی ته چې ان الناس قالو ویلو لهم الناس یقینا دا نور خلق چې دي ان الناس بشک دغه خلق چې دي دا ستاسو په مخالفت باندې ای مؤمنانو دغه کم چې خالد بن ولید په دا وخت کې لا دی اسلام ته نه دی راغلی اغستی د پاره جمع سوي دي قد جمعو په تحقیق سره ستاسو په خلاف دا سره یو ځای سوي دي لکم ستی د پاره په باره کې د جنګ کولو د مقابلې فاخشوهم نو تاسو چې شوه کې فاخشوهم نو وویرېږئ او د دوی څخه چې دا خبره وکړه چې تی د دغه کافرانو څخه وویرېږئ هغه د مسلمانانو ایمان غیرت هغه څه وسلو فزادهم پس زیات یې کوي و دغه صحابو ته ایمانا ایمان شیګان هغه وایي چې صحابه بزدله وو دا د دې آیات په مطابق دا کافران دي الله د دې ایمان زیات سلو دا بعد کې 200-300 کاله بعد کې روافض یې بولې خوارج یې بولې هر څوک یې بولې شیګان هغو د صحابو توهین شروع کړي او د نبی صلی الله علیه وسلم توهین شروع کړي د الله د کتاب توهین شروع کړي او دا رقم روایات یې جوړ کړو چې په هغه کې د انبیاو توهین دي د صحابو توهین دي د امهات المؤمنین د هغو توهین دي د الله کتاب یې پرېښوي هغه بېدیني یې راخپله کړه نو دغه آیات کې وایي چې فزادهم پس زیات یې کوه دوی ته ایمانا ایمان دې ته چې په خوله دې اقرار وکړي په زړه به دې د هغه تصدیق کړي بیا په عمل سره ثابتوي بیا به ځان وما لګوي نو څه وویل دوی وویل وقالو ویل حسبنا الله کافي دی زموږ دپاره الله ونعم الوکیل ډېر ښه دی په اعتبار د کارسازۍ زموږ کارسازه او مددګار الله دی او کفار که هر څو ډېر شي او مؤمنان به غالب وي الله قرآن کې ویلی دي وانتم العلون ان کنتم مؤمنین تاسو به اوچت یاست تاسو به غالب یاست شرط دا دی که تاسو مؤمنان واست ستی د خولې او د زړه لارې وه ستی الله یو ستی مددګار یو ستی او نبی یو د هغه پر سنتو ته عمل کوو ستی کتاب یو دی چې د الله قرآن دی وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون الله زما د آیاتو څخه انکار نه کوي مګر هغه سړی چې هغه کافر وي هغه چې هر څوک وي